السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو جے 91 نیوز سره زیم عزیر خان. ګرانو کتونکو دلته کې مونږه پیښور ته راغلو جنا پارک ته. دلته کې چې کم دي د استادانو د پرایمري استادانو چې کم دي په کې پی کې کې ویل کېږي 26000 سکولونه میل او فیمیل بندي. هغه دلته کې سم طالبات دي ولی دومره مجبور شو چې دلته راغلي دي درنه ورکي. دلته کې مونږه استادانو سره د استادانو مشرانو سره به خبرې اترې کوو چې دلته کې به د سټه پورې مطلب 100 ورځې پورې دا درنه ورکي. آیا نن دوه مرز دا حکومتي چارواکي ول راغلي دي کنه نو موږ سره اوسه جے 91 نیوز سره اوسه. موږ تاسو سره چې څنګه یو څو ورځې مخکې د عزیز الله صاحب یو انټرویو شیر کړی و چې هغه ویلو چې په 5 نومبر نه به زموږ سټرایک شروع کیږي او ټول کې پی کې کې بعد تقریبا 26000 فیمیل او میل سکولونه بند دي ټیم کې پرایمري سکولونه. هغه احتجاج شروع شوی نن دوه ورځ دا موږ راغلي دغه کورج نه استادانو سره به خبرې کوو دغه مشرانو سره به خبرې اترې کوو چې دي مخکې لا عمل سره. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. پل تارو برا سره کې جیو لګې تیز خبرې کوي. شکریا جی. زمانو مجيب الرحمن دی او د ضلع شانګلي سره تعلق ساتم او د افتا د یو ممبر په حیثیت سره په دې درنه کې د خپل مرګرو سره د خپل مشرانو سره او د قائدینو سره موجود یم. اجدار تاسو ولې دومره مجبور شوئ چې تاسو دوه مرز د پیښور کې تاسو ناس یې دلته کې درنه ورکوي؟ زه ډېر افسوس سره دا وایم دا کوم سوال چې تاسو میډیا زموږ د عہدیدارانو نه یا د صوبایي زمیندارانو نه کوئ اصل بنیادی دا سوال زموږ د صوبایي وزیر تعلیم نه پکار دی. دا د هغه وخت د اطلاعات او د منسټر نه پکار دی. دا د موجوده وزیر اعلی نه د موجوده سیټ اپ نه پکار دی چې په 6 اکتوبر 2022 کې مونږه یو ډیره غټه درنه وکړه چې هغه درنه د ظلم د جبر د تشدد او د غونډګردۍ د حکومتي رټ په نوم باندې د دهشتګردۍ دی خپل भरपूर کوشش وکړ زموږ استادانې جیلونو ته واچول او په هغوی مختلف مقدمات جوړ کړ چې هغه اوس هم په پېښور های کورټ کې چلیږي. بل سردار اتوه تاسو نن دوه مرز چې دلته کې ناست یې کنه تاسو له حکومتي څوک چارواکي راغلي دلته د حکومتي روی په تاسو ته دا وایم چې دوه مرز دا چې دی استادانو ته دلته وبنه ملاويږي دی استادانو ته چې پارک په یو ملک کې په یو سټیټ کې د سیر او سیاحت او د تفریح د پاره دی چې یو سړی منټلی ډسټرب شي هغه لاړ شي په پارک کې کینی. خو د دې حکومت هغه دومره پسمانده ذهنیت دی او دا دوی دومره د ظلم او د جبر او د تشدد نه ډکه لهجه او رویه ده چې هغه جناب پارک چې دی کوم چې پبلک کیپاسټي ده دا ګورنمنت پراپرټي نه ده هغه هم دوی په موږ بند کړی. وبې پکې جوړې او هغه وبې پکې وبې تم پرې خو دي چې دا درنه چې دا حکومت مختلف ټیکټس استعمالي چې دا درنه وایلیټ کی. بل راته دا یو خبر راغلی حکومت سره چې دی کې کم ټیچرانو شرکتو په خلاف به قانوني کارروایي کیږي. هغه حکومت ته ورسوي غواړي. زه اول حکومت ته تاسو د طرف نه دا یو پیغام ورکوم چې دا انتهایی یا ډیر زورور خلک دي او یا ډیر کم عقل دي. دا خلک چې دلته کم راغل دي دیو د خپل سره تیر راغل دي. مونږ چې راغلیو مونږ دا فیصله کړې ده چې مونږ واپس ځو نو مونږ به نوټیفیکیشن وړو. مونږ ته د خپل سر پروا نشتی نو نوکری څه شی دی او د داسې خلکو نوکری کوم چې د چا نوکران دي چې هغه نه آئین مني نه قانون مني نه اسمبلی مني. ته خو اول راشه ما سره کېنه چې ته د دې اسمبلی توهین کوي تر دې سملې تضحیق کوي نو زستا د وختي کاروایي چې څومره دي کته ټرمینیشن کوي او کته سسپنشن کوي او نرسه او تاسو د میډیا په ذریعہ هغه ډیوس تا اس ډیوس تا دا پیغام ورکوم چې تاسو غوډیر پشمار خلک تاسو دې ټیم کې د صبر او تحمل مظاهره وکړي. دا استادان تاسو په شاولاړي دا استادان د خپل محکمې د خپل محکمه تعلیم وقار نه مجروح کول غواړي. دوی د خپل حق د پاره راوتی دي. تاسو د دې سره که حمایت نشئ کوله نو تاسو مهرباني وکړئ د استادان ټارچر کوئ مو. دا د یو استاد مسله نه ده دا د پوره صوبې مسله ده او که دوی څومره اکشن اخلي که جیلونو ته هم خلک اچي نو دا په لکونو استادان دي د دې سره بیا ځینې چې دا خلک سنبال. صحیح شو ډیره مهرباني دي. غوښتل دلته چې موږ سره یو بل سره ترجیح ولاړ دي ټیچر را سره ولاړ دي هغه سره خبره ته کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته وایي سره چې مطلب تاسو دلته کې دوه مرز راغلي تاسو نه غواړئ چې د ماشومان وخت خرابېږي. تاسو ډېر شکریا دا کوم چې تاسو صدر څنګه
راوګرځي تاسو وایي چې د ماشومانو وخت نه ضایع کیږي موږ دې خبرې باندې پوهیږو ماشومان زموږ ماشومان دي او استاد چې دا روحاني پلار دی خو کله کوم یو کور کې پلار خپي او مور خپي او مشران خپي نو هغه ماشوم تم اټینشن یا هغه چې کوم دی هغه خپل د پلار په دغه باندې خپل د مور په خپګان باندې خپګان اظهار کوي هغه روټي نه خوري دا زموږ ماشومان دي دا هغه چې دی هغه کې دي چې هغه موږ د سکولونو اوس بند کړل دي اوس کې دي چې هغه ماشومان هم بهر ته راوځي او دغه والدین هم بهر ته راوځي ځکه چې استاد خبره نو ماشوم به خامخا خپي او بل خبره ده چې کله یو ځکه ظلم زیاتې شروع شي نو اته بیا خامخا انصاف او دغه راضي او هغه حل راوباسي نو استادان چې دي نو زه دا وایم چې را که موږ خپي وي چې جس کیس سے خان کو میسر نہ ہو روزی اس کے ہر کوشش گندم کو جلا دو چې استاد خبره او استاد پریشان دي نو هغه سټډیوم نشي کولای نو هغه به معصوم څکي او هغه بیا سکوت څکي خام خبر بل درته استاد مخکې لا همل سي کو استاد نن دوه مراد دلته کې ناسي کو حکومت د لرانه کې نوټیفیکیشن جاری نه کو مخکې لا همل بند سي نو زمون خو دا چې موږ راوتیو موږ کشته سیدلې دی او موږ راوتیو موږ چې نو سو نوټیفیکیشن د دې هغه سینې ترغه پورې موږ د تناسب غیر مؤمنه مدت پورې موږ درنه جاری ده او سو موږ صوبایي صدر چې مطمئن شي نه او غلا نوټیفیکیشن نه ملاوي شي نو موږ بل ته کې ناسو موږ لری راغلی او موږ هغه پورې ته کې ناسو صحیح شه مهرباني السلام علیکم جی وعلیکم السلام درته خپل تعارف را سره وکړو احتجاج لراغلی دلته کې تاسو مطلب دن دوه مرز ده تاسو مطالبات به ومنلی شي زمانوم ذبیح الله دی او زه د نوخار د پرایمری سکول استاد ما په بو تحصیل سره متعلق دی موږ دوی مورز د موږ راغلیو زموږ مین مطالبه چې کومه ده هغه د اپګریډیشن د جوړ حکومت چې کله په 2022 کې ختمېدو چې کله محمود خان سی ایم سی وو هغه دا په اخیری د کابینټ چې کوم اجلاس په ایګه دا فیصله کړې و چې موږ به د استادانو اپګریډیشن کوو هغه کې د پرایمری سکول 3 کټګوري د 3 کیډر د پرایمری پی ایچ ډي کې چې کم پرایمری سکول دی پی ایچ ډي هغه 12 سکیل دی به 14 کو چې کوم سینیئر پی ایچ ډي دی اس پی ایچ ډي هغه 14 نه 15 کو چې کوم د پرایمری سکول هډ ټیچر پی ایچ ایچ ډي هغه به 15 نه 16 کو ای موږ سره دغه وعده شوی ده او تر اوسه پورې هغه وعده چې کوم د ګورنمنت پورا نه کړ تاسو کومه درنه دلته سٹارټ تاسو یقین شته چې دا به پوره شي دلته ان شاء الله چې تر کومه پورې مونږ ناسب زمون کې عادت مونږ سره دی او مونږ خامخا عزیز الله خان سے په قیادت کې مونږ ټول متحد او هغه وایي چې ترې پورې بنز مونږ ناسب چې تر کومه پورې مونږ نوټیفیکیشن نه دي چې تر کومه پورې مونږ سره نوټیفیکیشن مونږ ته نه ملو شوی مونږ خپل درنه نه ختمو صحیح شو مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام درته وایي جی سر چې دا کم حکومت کم بیان ورکړی چې کم استادانو د کې شرکت وکړو هغه خلاف به قانوني کارروایی کیږي باره کې څه وایي دا کم استادان چې دلته دي کنه دا خو یو استاد نه لري دا دلته جدید هغه شاته چې کوم نه سیغم د موږ سره په دې تحریک کې د هغه ځنه د سوشل میډیا په ترو یا په ترو شامل دي موږ سره حکومت به کوم استاد خلاف کارروایی کوي دا ټول کې پی کې دي نو ته چې حکومت حق تحصیل له غبار څنګه به کوي ټول کې پی کې استادان دي میل فیمیل ټولي او دا د پرامري استاد چې دا په ټوټل کېډر کې سیوا دي نو سوي مجیدو بر دې خلاف کارروایی وکړي چې ځکه چې دا تعداد دومره دی چې دومره چا خلاف کوي بل درته تاسو سره د پیښور انتظامی صورتحال څنګه دی د انتظامی صورتحال خو ټیک ته کم چې زمون پولیسونه دي هغه فتاون کوي الخدمت فاونډیشن ولل تګاډه ولل اوپر وړي نور چې کم سټل ګورنمنت نو زغور طرف لکه ځنی شي د پبلک پارک باندې کړل دم زیاته کړل زموږ خیال دا چې دا خو پبلک شي دي نو خلکو ته تکلیف رسولو د پاره به دم باندې کړل بارل نور انتظامی ولې چې دا ټیک دي صحیح شو جی مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زهیب محمد جنرال سیکریټری اپټا تحصیلي چارباغ تاسو ته مخاطب یم زمونږ مین مسله چې دی هغه د ریګولرایزیشن د ډیوز د غفلت ته وجه نه زمونږ ریګولرایزیشن پاتې شو دی د شانګلی اډر په 22 سپتمبر شو دی او زمونږ د ضلع سوات په 30 سپتمبر باندې اډر شو دی د دې ډیوز د غفلت ته وجه نه چې ډایریکټر د هغه وخت ډایریکټر حفیظ محمد ابراهیم صاحب ته درې پیری وایس میسج کړل چې دا استادان ریګولر کوي دا ریګولر کوي خو د دې ډیوز د خاب خارګوش ته وجه نه دا استادان چې دا د ریګولر نشو او زمونږ د اپګریډیشن مسله ده او دغه ډېری مسلې دي خو موږ د دې ډیوګانو د غفلت ته وجه نه موږ د ریګولرایزیشن نه پاتې شو او د سی پی فند غټه مسله ده دا یو دوه درې غټې مسلې دي چې راته وایي تاسو خدا حکومت مذاکرات اون منی کنه تاسو مخکې د سکولونو د قشان بندي ماشومان مستقبل به تبعی طرف ته نه روان دا خو روان دی چې خود استاد چې دا روحاني پلار دی چې کله استاد خوشاله قومونه به ترقی کوي چې قومونه ترقی کوي نو دا معاشره به مخ په وړاندې ځي هر څه په وړاندې ځي او زموږ د صدر عزیز الله صاحب دا وینا ده چې د سو پورې دا خبري مطالبات نه منظور شي دا هغه پورې به دا احتجاج جاری السلام علیکم وعلیکم السلام
خپل تعارف را سره وکړئ جی. زما ثناء الله نوم دی، زه د شانګله ایپټا جنرال سیکرټري یم او دلته راغلی وم. ستاسو مطلب دلته کې څنګه د نورو ملګرو خبره اترې وکړه، مطالبات یې ووې، ستاسو مطلب دلته کې پاخه راغلی ناست به یې دلته؟ بس الحمدلله مونږ د پوره صوبې نه خپل استادان چې دي هغه ټول راغلي په ټولو صوبه کې، میل فیمیل ټول سکولونه بند دي او مونږ خپل څادر او چوپړي راوړلې او دا ځای پراتو بیګام شپه هم دلته کړله او انشاءالله نن به هم شپه دلته وي او چې کله هم زموږ مطالبه حل شوي نه وي، زموږ 15 شپږ مطالبې دي چې دا مطالبې مونږ له نوټیفیکیشن نه راوړی نو موږ په دې خاورو هم پراته یو او مونږ دلته دا ټیم تېروي. بل دا کم خبر چې راغلی حکومت سره چې دې کې چا شرکت وکړو د خلاف به قانوني کارروایي کیږي، ای باره کې څه وایي؟ نو زه خو به دا وایم چې حکومت د دې خلاف هیڅ کاروایي نشي کولی ځکه چې دا په لکونو استادان دي، دا په سوونو نه دي او په 20 په زرګاو نه دي، دا په لکونو استادان دي چې دا د دې خلاف کاروایي اخر دوی سره جیل برو تحریک کوي. نو موږ ته سم ځو کنه ډوډۍ ورکول غواړي موږ ته په کار چې موږ لمتل د سره کی کنه دلته موږ ته وبنه مالوي پارک موږ ته بند کړل، دا زموږ دلته حق نه، دا زموږ پراپرټي ده، دا زموږ عوام پراپرټي ده. موږ ته پټول په دې روډونو تاسو ته وسان خوارزار شو په کار دا چې د حکومت د لاسه موږ ته وبخو ملاوي دی کنه کم سے کم لکه تاسو وایي چې مونږ ته انتظامات انتظامی نه دي کړی. بالکل موږ ته هیڅ انتظامات نشته، د خدمت والا موږ له اوبره وړلي او د حکومت د طرفه موږ سره هیڅ کوآپریشن نشته. البته انتظامی نه تاسو بالکل نه مطمئن؟ موږ نه مطمئنه، بالکل موږ نه مطمئنه او موږ به دا پراتو ان شاء الله او چې تر څو پورې مطالبه نه حل شي موږ له نوټیفیکیشن راکړي کای کې 2 ورځې لګي که 15 ورځې مو مناسب. مهرباني جی ګرانو کتونکو، تاسو د استادانو د مشرانو خبرې اترې واورېدې. هغوی دا وویل چې زموږ ته د کمې پورې نوټیفیکیشن نه راغلی لاسونه موږ د هغې پورې نه ځو، موږ ښه پاخه راغلي یو. نن د دې دلته دویمه ورځ ده، دوی وایي چې موږ سره دلته کې پارک کې چې کوم دي اوبه پرېښودلې شوي دي، موږ سره انتظامیه بیخي مدد نه کوي. دا د استادانو خبرې اترې انشاءالله چې د دې نور وخت په وخت صاحب ډېر راځي به سره موږ شیر کوو. ما له راکړې اجازت د الله په امان.